أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة ورحمته والمغفرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زه غواړم چې د رمضان مبارکې میاشتې په حوالې سره مختصر خبرې د پیغمبر اسلام کوم حدیث مو ذکر کړي روشنی کې تاسو خدمت گزار وکم. امید ده ان شاء الله د مبارکې میاشتې نه د خپلې میاشتې نه خروغه فایده وچته کو تدات مو د پاره ذخیره شي اخرت د پاره. پیغمبر اسلام د میاشتې درو شیانو باندې تقسیم کړي دي لکه څنګه لاس ورځې کې نو 10 ورځې جوړیږي. پهله کومه لاس ورځې دي لکه موږ اوس کې ورکیو تنن څلورم ورځ ده نو دیم لاس ورځو ته رحمت نه ویل شوی دی لکه نور مفسرین کوم د پیغمبر اسلام کوم کلام تفسیر کړی دی لاس ورځو ته رحمت نه ویل دی. رحمت نه دی وجه نه ورته ویل دی چې خدای متعال دی لاس ورځو کې د انسان کوم غزړه باندې زنګ دی غا ختم کوي. انسان خپل ځان طرف ته متوجه کیږي خپل نفس ته متوجه کیږي چې ای انسان ته څوره ګناه کړی دی. کله چې خپل اعتراف وکړي د ګناوانو خدای متعال برګاه الهی کې نو خدای متعال رحمت ور باندې نازلوي. یعنی هغه لري چې غا د غستر ګناه پناوي چې وجه انسان خپل نفس باندې بصیر وي خپل نفس تسترګ غړوي هغه لري ورته کولوین انسان باندې د خدای متعال رحمت وريږي چې خپل ګناهونو طرف ته انسان متوجه شي. بیا د بعد کوم لاس ورځې راځي غته د مغفرت نامه ورکړی شوی دی. یعنی دغه دویم لاس ورځو کې انسان باندې خدای متعال د هغه خپل کله رحمت ور باندې وريغه بیا د مغفرت او بخشش مقام رسي چې انسان خدای متعال طرف نه بخشش د ګناهونو مغفرت ورته وشي. نو دا وکن د مانس کې کوم لاس ورځې دي چې د مغفرت ولا لاس ورځې د ډېر زیات مهمه دي چې انسان دغه کامیاب شو د پروردگار عالم هغه مغفرت راوغستو نو د بیا اخیری کوم لاس ورځې دي هغه د برکات ورځې دي. برکات دی وجنه برکات هغه ډاند ته کله باران اوريږي کوم هغه ډاند دغه پاتې شي چې انسان ورسته بیا چې کله وبنويغه طرف ته محتاج غه طرف راځي بیا فایده وچته بیا بیا وبچ کی حیوانات چې کی هڅه چې کیونه هغه کوم ډاډ د برکات ولا دی. انسان کوم دغه ورځو کې د شپه ورځو کې مغفرت رحمت ورته حاصل شو مغفرت ورته حاصل شو برکات په کار د اوس کې دغه وسیله سره په کار دی اندي طریقې سره مخکې سفر وکي چې پروردگار علی مکمل ګناهونه پاکي. زره څو د پیغمبر اسلام د ځکه حکمونه د موته چې مختصر خپل ګران عزیزانو ته خپل ګرانو کتونکو تاسو کوم چې پروردگار علی موته توفیق راکړي چې د باندې عمل وکړو. ټولو نه پهله دا د نامکم فيه عباده دی میاشت مبارکه کې د تاسو کوم خوب د تاسو لپاره عبادت دی. انفسکم فيه تسبیح د تسلیوی والا د کې تاسو سره د خدای متعال تسبیح ورسره کیږي. یعنی دوره عظمت او شپې ورځې ده وکن که یو انسان د لاس نوار کې فایده ونه وچاته نه کی حدیثو کې هغه شکاوت ترین بدبخت ترین کاسه چې کله دغه مبارک او شپه ورځو نه فایده وچاته نه کی. بلکې مخترتی یو اندی اخیری خطبه شعبانیه کې کوم ذکر کړی دی پیغمبر اسلام بیا یې وتصدقوا علی فقرائکم دا ډیره مهمه نقطه ده. اسنه د مګرانو کتونکو اسنه مؤمنانو تاسو سره د شپو ورځو کې رجماتو کې دسه همسایاوي دسه کسانو دسه خپلان وي چې غو د لپاره افطارین وی غو غریب وی پروردگار عالم طرف نه خپل رسول ته حکم کوي د مګران رسول د خلکو ته وي چې د خپل فقراو ته خپل مساکینو ته غو باندې صدقه ورکي رحم ور باندې وکي. ټولو نه پهله انسان په قاعده خپل کوم رشتہ دار دي خونی رشتہ دار دي غو زیات حق ور باندې جوړيږي چې غو
مد نظر وساتي. که چیرې خدای ما وکړه د ما خوا و شاو کې همسایه زه مثلا مړې ګېډې سره زه څملم خوب وکړم، د ما سفره قسم قسم د ما دسترخوان قسم قسم میوونه ډک وي، اما هغه غریب کس کوم دغه هېڅ نه وي ورسره، نو دا واقعا خدای متعال ته که چیرې خدای ما وکړه که چیرې هغه ګیله وکړي یا څه نه څه هغه عذاب کې مو خپله ګرفتار شو ورکړي. نو دا د رسول اکرم یو ښه روغه مو دپاره موږ ته د پکار چې دې نه فایده اوچته کړو. بله کومه د هغه دا دی چې واحفظو السنتکم واحفظو السنتکم، دې شپو ورځو کې خپل زبان کوم دی دا پکار دی هغو ګناهانو نه وساته چې هغه وجې نه د انسان زبان کوم دی قیامت په ورځ انسان ګرفتار وي، دا زبان ډېر خطرناک دی. بعد خبرې، تهمت لګونه، غیبت کونه، اندیشانه د انسان نفس غا ډیر زیات مهم دی، دغه شکسته نفسی کونه دا په کار انسان خپل زبان باندې په کار دی. دا پروردگار عالم نه دا توفیق غواړي چې ته توفیق ورکړي چې خپل ژبه باندې په کار دی کنټرول حاصل کړي. که چیرې دې طریقې سره دا میاشته ښه روغه میاشته مو تېره کړله، یقینا دې میاشته نه مو ګټه اوچته کړه. پروردګار عالم کومه وعده د مو سره څه ای انسان زه دې میاشته کې د تاسو میزبان یو، تاسو د ما ولمنه یو. که چیرې تاسو ښه صاف زړه سره راشو، پاک زړه سره راشو، پاک زړه کې زه بیا خپله مینه محبت شوم. او چې کوم زړه کې خدای متعال خپله مینه محبت واچوي، هغه زړه کې بل شي دپاره بیا ضرورت نشته دی، هغه شی بیا مال خدای متعال مینې محبت نه څه نتیجې کې د انسان بیا لیکولات ته رسېږي، بهشت ته رسېږي، ټول هغه شیان څه هغه سعادت څخه دنیا آخرت کې مرتبه د انسان غږ ته رسېږي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.